السلام علیکم، زه یم عثمان علي عثمان ټیکنیکل چینل ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن تاسو داسې اپلیکیشن ښیم چې هغه اپلیکیشن په مدد سره تاسو کولی شئ چې تاسو رمضان مبارک دپاره چې دی تاسو خپل سټیټس باندې هغه فریم ولګوئ. دغه اپلیکیشن به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ او د کوم ځای نه به ډاونلوډ کوئ. خو د دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې همدغه شان نور ویډیوګانې تاسو ته راځي. تاسو به ټول اول څه وکئ، دغه اپلیکیشن یې مخکې تاسو خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. ټول اول نمبر اپلیکیشن چې دی رمضان په نوم باندې، همدغه شان دویم نمبر اپلیکیشن چې دی دا هم د رمضان په نوم باندې دی، همدغه شان دریم نمبر اپلیکیشن چې دی دا هم د رمضان په نوم باندې دی. دغه درې اپلیکیشن به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ، تاسو به خپل پلی سټور ته لاړ شئ او پلی سټور نه به دا تاسو ډاونلوډ کړئ. نو ټول نه اول چې دی دا تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل موبایل کې فریم چې دی رمضان مبارک والا فریم به تاسو څنګه لګوئ، هغې باندې تاسو ته خپل تصویر څنګه لګوئ. تاسو به سمپلي په دې باندې کلیک وکئ، دا به تاسو خپل موبایل کې اوپن شي. چې کله تاسو سره موبایل کې اوپن شي نو تاسو به څه وکئ، د فریم والا اپشن به تاسو ته راشي. نو فریم والا اپشن باندې تاسو کلیک وکئ. دغه باندې به چې کله تاسو کلیک وکئ نو تاسو سره به دغه فریمونه کولاو شي. تاسو په هر یو فریم تاسو خپل پکچر پې لګولی شئ او همدغه پکچر سره چې تاسو دغه په وال پیپر باندې موبایل باندې تاسو همدغه شان د واتساپ سټیټس باندې تاسو دا لګولی شئ. تاسو به دې باندې کوم یو فریم تاسو سلیکټ کوئ، هغه فریم باندې تاسو کلیک وکئ. چې کله تاسو کلیک وکئ تاسو به دوه اپشن به تاسو سره راشي. اول نمبر اپشن دغه د ګیرلی، همدغه شان دویم نمبر اپشن چې دی تاسو کیمره راشي. نو تاسو سره که ګیرلی کې پکچر وي تاسو د ګیرلی نه خپل پکچر راواخلئ او همدغه شان یې په دې باندې ولګوئ. اوس راځو دویم نمبر اپلیکیشن ته. دویم نمبر اپلیکیشن به تاسو څه وکئ، دې باندې به تاسو کلیک وکئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکئ دا به تاسو سره کولاو شي. اوس دا تاسو سره کولاو شو، همدغه شان انټرفیس تاسو سره راغلو. تاسو خپل لوکیشن کولاو کړئ نو د لوکیشن په مطابق باندې تاسو سره به کرنټ ټایم بالکل حقیقت ټایمینګ به تاسو سره ښایي. هغې نه علاوه تاسو په دې باندې کلیک وکئ. چې کله دغه نشانو باندې تاسو کلیک وکئ تاسو سره به دلته دې کې تاسو سره دعاګانې هم ښایي، تاسو سره به کلنډر هم ښایي، همدغه شان تاسو سره به د الله نومونه هم ښایي. نو تاسو دلته ښکاري دلته تاسو سره څه ښایي، هوم کې تاسو سره ټایمینګ ښایي، همدغه شان تاسو سره کلنډر ښایي، همدغه شان تاسو سره دعا ښایي، همدغه شان تاسو سره ګایډنس ښایي، همدغه شان تاسو سره د الله نومونه ښایي. دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی، دا تاسو خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او رمضان مبارک څومره ټایمینګ دی همدغه شان تاسو سره څومره دعاګانې دي هغه به ټولې تاسو ته په دې کې ښایي. اوس راځو همدغه شان دریم نمبر اپلیکیشن ده. په دې کې به تاسو څه ښایي، په دې کې به تاسو سره وال پیپر ښایي. نو دا تاسو په دې باندې کلیک وکئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکئ تاسو به اول نمبر اپشن ته راشي، وال پیپر. وال پیپر ته به تاسو راشي. نو همدغه شان تاسو کوم یو وال پیپر تاسو په موبایل باندې لګوئ هغه تاسو لګولی شئ. نو په دې باندې تاسو کوم یو وال پیپر تاسو خوښ کړئ دغه وال پیپر باندې ما کلیک وکړو. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکئ دغه پلس اپشن ته به تاسو راشئ. چې کله تاسو دلته راشئ تاسو د ډاونلوډ کولی هم شئ، همدغه شان تاسو د وال پیپر باندې سیټ کولی هم شئ. نو سیټ وال پیپر باندې به کلیک وکئ، سره سیټ شي بیا به تاسو واپس راشئ خپل موبایل سکرین ته. نو دا به تاسو سره په موبایل سکرین باندې اټومیټیکلی سیټ شي. نو ډېر زبردست اپلیکیشن دی، تاسو د دې نه فایده اخیستلی شئ. همدغه شان نور ویډیوګانو دپاره موږ سره اوسئ. د خدای په امان.